السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو نازی اقبال هم د هغې د افغاني جینۍ په باره کې ټول حقیقت ښکاره کړ. وویل چې د جینۍ سره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. اول ورسره یعنې دوکاندار غلط کار وکړ، د هغې نه بعد بیا عزتمنو یعنې کور ته چې راغلې ده، خپلو وروڼو رانیولې ده، وهلې ده، ټکولې ده، د هغې نه بعد یې بیا وژلې ده. راځئ مینوال چې نازی اقبال نور څه خبرې کړي دي، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ دغسې غلط کارونه کېږي چې تېره ورځ څنګه عزتمنو په افغانستان کې دوکاندار د دوو جینکو سره غلط کار کړی و. عزتمنو یوازې دغه دوه جینکۍ نه وي، د دې نه مخکې هم د ډېرو جینکو سره غلط کار کړی و. بیا کېدنګ هغه ویډیوګانې هم په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. موږ سره دي، که چېرې د چا په کار وي نو خپل د وټساپ نمبر لاندې په کمنټ کې راولېږئ، موږ به تاسو سره هغه ویډیو شریکه کړو. په مینوال د دغه دوو جینکو ویډیو ډېره زیاته سخته په ټوله نړۍ کې وایرل شوله چې ډېرو کسانو په دغه دوکاندار باندې نالت هم ویلې. د دې په باره کې عزتمنو نازی اقبال چې کله خبر شو نو نازی اقبال وجړل او ویې ویل چې زموږ په دې افغانستان کې اخر دا څه کارونه روان دي او خاص د پښتنو سره کېږي او خاص پښتون ورسره کوي. دا څنګه دوکانداران دي چې دغه شانتې یعنې جینکو سره غلط کارونه کوي د څو پیسو په خاطر باندې. عزتمنو واقعه خبره ده، دغه جینۍ سره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. یو طرف ته دوکاندار ډېره زیاته سخت خرابه کړې او بل سایډ ته عزتمنو چې کور ته تللې ده نو خپلو وروڼو پرې ایښې ده، وهلې ده، ټکولې ده او دغه دوکاندار دې ونیول شي او ده ته دې سزا ورکړل شي. زموږ د عزتمنو چینل معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.